چې وستې وی او ګناه ونه کړي، چې وستې وی او ګناه ونه کړي. اخري ټکی واورئ. نن داسې د اوس ملک شو، کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک ہی پاوے دفعہ کر ایک ہی پاوے 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 دے مادی گھر سے کی تاسو گوری ایو دکاندار وتا چرته ویلی چی جا پھسی اگے لنگ وہی پھسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دیا میں ان پھسی ہو گئی ہیں اب پھسکائی دی کرنے ټول اورل د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاء الحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه وی د غریب خیر دی، د کابلۍ په دې گیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي. خو پوهېدې چې په دبلدین اورېدلې یم میړی دبلدین دی زمونږ بالا ماڼۍ کې دومره سپینه ګیره ده او ورسره جلوس روان نظام مرګر ته چې دلته واستو خدای دې بیړه په دا ګیره تبا کې دینه خو د سپی لکې خېږي چې دا مونږ ګیره د سپی لکې څوک چې بربندې ښځې ځان سره ګرځي دا خنزیر د ګیرې نه د سپی لکې خدل دا ستا د ملک اسلام دی او دا ستا د ملک دین دی. بیا 1400 کاله وشو چې د اسمان نه په 23 کاله کې کم قانون راغلی دی، هغه قانون په جماعتونو کې دوړې ووالو خاورو لاندې پروت دی او د لاډ میکالې قانون په عدالتونو کې د شیشو په المارو کې پراته دي. دي که نه دي؟ قرآن هم صلاح ساتلی دی خار کې چې ملا وشي ملا یو څلور ملواڼې راغلی دي څه چل دی ختم شریف کړی دي نه ملواڼې ورشي 2 روپۍ ورکي او ملا له یو ورځې 100 روپو لوټ ورکو په اګیره کې نو تقریر کول یا الله ته واړه جنت ته ور یې لوټ ته فلګو نو خدای دې مالې ور مې اګمات کا چې ته واړه جنت ته دې دلته ورکه مونږ به کم خوازو ردی کی دا کلمه دا مریان ما سره په سټیج ناشتي چې ستاسو دې مړو ته ودرېږي دوی نیت تړي د جنازې بیا اودسه یې کوي او ما هم ورته ویلي دي د کابل یو مولا و مدرسې ته تلمه ما ته ویل خبره وره ما ناوخته دی مدرسې دا خبره وره چې رانږدې شومه ما ورکشه تا سره زه خبرې نه کوم ویل ولې مال د اجرا جنازه دې کړې ده ویل ما څنګه کړې ده ته خبرې ویل چې ما ویل چې یو من بوس په اروا د دې دوس الله اکبر. دا موجوده نظام چې د علماو راغلی دی خدای داسې زور پکې پیدا کا، داسې قوت پکې پیدا کا چې د قرآن نظام راوستو خلاف څوک کوي خدای اورمیږي مات کا. یا الله د اسلام بول په ټوله دنیا بالا کا. یا الله د عراق د مسلمانانو لاج وساته، د عراق د مسلمانانو یا الله ستا د محبوب اولاد ته پروت ته دا غزمه کې لاج وساته. په افغانستان کې ستا صحابه د پیغمبر صحابه پراته دي، خدای د دې ځمکې لاج وساته. او یا الله د امریکای ورمه اګمات کا او د اسلام بول په ټوله دنیا باندې بالا کا.
خدای د اسلام بول په ټوله دنیا باندې بالا کا. موجوده نظام په پاکستان کې چې د علماو کوم راغلی دی، دعا ورته وکړئ چې الله پکې د حضرت عمر غوندې توره او قوت پیدا کی او د دې ملک نظام قرآن شي. ستړی شوم او بس دا دوه ټکي مې یاد لرئ چې ښه سړی که ځان کول غواړي نو د سړي کیسه مې درته وکړه، او ښځه که ځان ښه ښځه کول غواړي نو د ښځې کیسه مې درته وکړه. واخر دعوانا ان الحمدلله.